وای کله چې انسان لا مرګ راشي نو په مرګ وخت کې انسان الله رب العزت نه ډېر سوالونه وکړي چې یا الله یو منټ ماله راکړه یو سکند راله راکړه چې زه پکې کلمه ووایم. وای بیا انسان ته ټیم نه میلاویږي. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي لا یستقدمون ولا یستأخرون چې کله د مرګ وخت راشي نو نه یو منټ وروسته کېږي او نه یو منټ دا مخته کېږي. په هغه ټیم به تا له مرګ راځي کوم ټیم چې تا ته مقرر دی یو لحظه قدر هم نه شاته کېږي او نه مخته کېږي. نو دنیا دارالکسب دی. انسان به په دې کې اعمال کوي، منځ به کوي، زکات به ورکوي، حج به کوي، جهاد به کوي، دغه رنګې نور نیک اعمال به کوي. په دې باندې به انسان ته به جزا او بدله میلاویږي. وایي د دنیا مثال دا د یو باغ دی. داسې مثال واضح او ښکاره مثال یې داسې دی. وایي یو باچا و هغه باغ جوړ کړی و. باغ یې جوړ کړی و، په دې باغ کې ګلونه نال کړي وي، په دې باغ کې ښایسته ښایسته میوې نالې کړې وې. وایي بیا یو وزیر له یې شکور ورکړه، ټوکره یې ورکړه. وزیر ته یې وویې چې لاچه او دې باغ نه ماله ښایسته ښایسته میوې راوړه، ښایسته ښایسته ګلونه ترې راوړه. خو یو پیره چې ته دې باغ ته ورننوځې بیا به دې په مخه باندې ځې واپس په شاته نه راګرځې. نو ته به چې مخې ته ځې ماله دې چې څومره ګلونه راوړه، څومره ښایسته ښایسته میوې دې راوړې، زه به تا له هغې په بدل کې بیا لوی انعام درکړم. وزیر وایي چې ټیک ده. وزیر شکور راواخیسته، ټوکره یې راواخیسته او روان شه. وایي دی باغ ته ورننوت نو باغ کې ښایسته ښایسته میوې وې، ګلونه وو، خو ده ونه شو کولی. وایي ده وویې چې باغ په اول کې دومره ښایسته ښایسته میوې دي، دومره ښایسته ښایسته ګلونه دي، ورېږه دې منځ ته ورځمه کیدای شي په دې کې د دې نه ښایسته وي. وایي دا دې منځ ته ورغلې. منځ ته چې ورغلې په منځ کې د باغه د هغې نه ښایسته میوې وې، ښایسته ګلونه وو. خو دا وزیر وویې چې ورېږه لږ نور مخې ته ځم، کیدای چې د دې نه ښایسته ښایسته میوې، ښایسته ښایسته ګلونه مخې ته وي، ځکه چې باچا به ماله په دې باندې یو لوی انعام راکوي. نو دی مخې ته روان و. وایي تر دې پورې چې دی د باغ هغه سر ته ورسېد، انتها ته ورسېد. چې کله انتها ته ورسېد نو وایي د باغ هغه سر خالي و. وایي بیا په ژړا شه. وایي چا ورته وایي چې ولې ژاړې؟ وایي ویې چې ځکه ژاړمه چې باچا راته شرط ایښودی و چې واپس په باغ ته ننوځې، یو پیره چې باغ ته ورننوځې بیا به دوباره باغ ته نه ورځې. وایي ما خو هېڅ رانه وړه، زه خو دغه شانتې رالمه او زه د انعام نه محرومه شومه. وایي کله چې باچا له دا وزیر رالی، وزیر ته یې وویل څه دې راوړه؟ وزیر ورته وویل ای باچا زما څه خو دغه شان طریقه وشوه، ما وایي چې اول کې به ګلونه وشکوم، په منځ کې به یې وشکوم، بیا اخر ته ورسېدم او په اخر کې خو ګلونه نه وو. باچا ورته وویل چې وزیره دغه مثال دا د دنیا دی. انسان دنیا ته راشي وایي نن به نیک عمل وکم، سبا به نیک عمل وکم، بل سبا به نیک عمل وکم. دا زندگی دغه شانتې روانه ده. انسان په دې تمنا کې پروت دی چې زما زندگی خو ډېره لویه ده، زما زندگی زما عمر خو ډېر شی دی، سبا به نیک عمل وکم. مرګ وخت چې کله بیا راشي انسان بیا په دغه وخت کې چغې او سورې وایي یا الله لږ وخت راله راکړه چې کلمه پکې وویمه، یا الله لږ وخت راکړه چې مونځ وکړمه، توبه وباسم. بیا په دغه وخت کې انسان ته ټیم نه میلاویږي. دې وجې نه ما ته پکار دي چې مرګ راځي د هغې نه مخکې ما ته تیاری وکړو مرګ ته.